نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د سیرت 44 نمبر درس دی او دی درس کی د ورقه بن نوفل ته بوتلل او داغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو څو تپوسونه او بل خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې کم خلق مسلمانانو او دغه شان آیا ورقه بن نوفل صحابي دی او کنه صحابي نه دی، الله بخله معاف کړی دی او کنه دا څو اهمه خبرې وي ان شاء الله. مخکې درس کې دا خبر بیان شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی، خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته په حکمت سره خبره بیان کړه چې ګوره دغه شان ته یو ناشنا صورت ما ته وړاندې شو او دا آیتونه راته ویل، نو هغې ورله ډېر بهترین انداز کې تسلي ورکړه، ابشر کالله والله لا يحزيك الله ابدا، تا به الله چریم نه خفه کوي، خوشحاله شه، انک لتصل الرحم، ته خو رشته پالي، وتحمل الکل، دغه شان د خلکو نه بوجونه ختمه، مصیبتونه تکلیف چې کوم هغه ته رسېدلی، وتکسب المعدومه، او بېروزګارو له روزګار پیدا کې، وتقري الضیف، میلمستوب ته ورکې، وتعين على نوائب الحق، او کم چاته چې د حق په معامله کې څه مصیبت راشي نو دغه ملګرتیا کې دغه مدد کې، لہذا تو خوشحاله شه، تا به الله رب العالمین چریم نه رسوه کوي. دینه بعد چې کله خدیجه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړه، دغې نه بعد نبی علیہ السلام ته وایي راځه زه تا خپل تره له بوزم ورقه بن نوفل ته، چې دا زما تره زوی دی او پوره نوم یې ورقه بن نوفل دی، هغه له دې بوزم چې هغه تا ته څه وایي، هغه یو عالم دی، په 3 قسم ژبې ورته یادې دي، عبراني، سوریاني او عربي، بل تورات هم ورته یاد و، انجیل هم ورته یاد و، عالم دی، ډېر قابل سړی دی، هغه به تعالی خامخا څه وکړي، تا ته به څه وایي. اوس دې نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکینی مسلمانانو باره کې لږ مختصر تذکره کوو. یو ورقه بن نوفل یو دا سړی و چې الله رب العزت د ده په زړه کې د حق طلب اچولی و چې ته حق طلب کړه. دغه شان یو مخکې موږ دام ویلی و، یو بل ورقه بن نوفل سره سره بل زید بن عمر بن نوفل و، دغې واقعه مخکې تېره شوې وه. دغه شانته عبید الله بن جحش او قص بن ساعده او ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه، دا خلک. او دغه شان امیر حمزه رضی الله تعالی عنه دیم هغه شخصیت چې دا په کعبه کې د الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتې او مونځ به وکړي، سجده به ولګوله چې الله محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه حق دی، حق پیغمبر دی، موږ ته راښکاره کړه چې دا کم یو دی چې موږ یې ومنو، دا دعاګانې به یې غوښتلې. خو بهرحال دا کسان چې کومو دوی راجمع شو، زید بن عمر بن نوفل، ورقه بن نوفل او دغه شانته ابو ذر غفاری، عمرو بن عبسه، عبید الله بن جحش، قص بن ساعده، دوی راجمع شو او مشورې وکړه چې راځئ د حق دین طلب وکړو، چېرته لاړ شو. او دا زمونږ د پلار نیکه دین چې کوم دی دا خراب دی، دا غلط دین دی، ځکه دوی د کاڼو بوټو او د بوتانو عبادت کوي، دا خو عقلمند سړي کار دا نه دی. دا دوی مشوره وه. دوی را لاړل، مشوره وکړه چې چیرته ځو،
نو شام ته لاړل چې شام داسې ځای دی چې هلته شام مسکن الانبیا د انبیاو مسکن اوسېدلو علاقه مطلب ډېر انتهایی زیات انبیا په شام کې راغلي هلته انبیا ډېر راغلي دي هلته به لاړ شو او هلته به موږ معلومات وکړو د حق دین طلب به وکړو دوی روان شو کله چې هلته لاړل نو دا کلي د خلکو نه تپوس وکړه چې په تاسو کې دینداره او حق پرست سړی څوک دی هغه ورته وویل چې پلانکي ځای کې ناست دی یو حبر زموږ دې ته عالم وایي هغوی به عالم ته حبر وایي هلته یو حبر ناست دی یو بزرګ د هغه خوا لاړ شه نو دوی روان شو دوی د خپل ډلګي مشر چې کوم دی هغه زید بن عمر بن نفیل دی ټاکلی و خبر به ده کوله چې دی هلته رالل عالم سره کېناستل نو د عمر بن نفیل ورته وایي چې موږ د مکې نه راغلي یو د هغه حجاز نه او د حق دین طلب کوو موږ ته حق دین وښایه او خلکو نه چې معلومات وکړه خلکو هم راته وښودلي چې دی دی نو موږ دا قبلو هغه دین راته وښایه کوم چې حق دین دی چې موږ څوک په سمه لار روان شو نو هغه یهودي مولا ډېر د انصاف نه کار واخیسته او دا جملې ورته ویله انک لا تدخل فی دیننا حتی تأخذ نصیبک من عذاب الله ته زموږ دین کې هغه وخت پورې نشي داخلېدلی تر څو پورې چې تا ته د الله د عذاب نه څه حصه ونه رسېږي د دې خو چا یو مطلب دا بیان کړی دی چې کله ته زموږ دین ته راشې نو څلوېښت ورځې به په تا باندې عذاب وي د هغې نه بعد به ټیک کېږي او چا بل بیان مطلب هم بیان کړی دی ځکه دوی کې دا کارو چې یهودو ته به څه ګندګي یا څه ورسېده نو ځینې به پرې کوله وغیره وغیره یو اصل مقصد دا دی چې زمونږ دا دین هغه دین نه دی پاتې شوی کوم چې آسماني دین و بس دا خلکو ګډوډ کړی دی او که په دې باندې روان شوي نو یهود مغضوب علیهم دي ته په مغضوب علیهم کې څه شي داخل شي دا یې صحیح مقصد دی نو چې کله دوی دا خبره واورېده نو دوی دا خبره وکړه لا نفر الا من عذاب الله عجیبه سړی مونږ چې دا را تښتېدلي خو دې نه را تښتېدلي چې زمونږ پلار نیکه غلط دین باندې روانو نو مونږ څه کو د الله د عذاب نه تښتو تم بیا هم د الله په عذاب کې څه کوې په هغې کې مر عملګري کوې او هغه خلک د یهود نصارا انګریز چې قرآن دوی ته ویلي اولئک شر البریه په مخ د ځمکه چې څومره بدترین اشیا دي مار لړم خنزیر دغه شان سپي شرمخان د دې هر څه نه شر البریه دا خلک دي یهود نصارا انګریز الله دې رحم او بیا د دې نه زموږ مولین متاثر وي زموږ مولین یې جلسو نه راغواړي دوی دغه کې اولئک شر البریه بهرحال بیا ورته دا خبره وکړه فهل تدلنا علی شیء آیا ته موږ ته بلې لار ښودلی شي بس تا دا خو نه قبلو هغه ویل بلکل لا اعلم الا ان تكون حنیفه بلې لار نه پېژنم مګر دا چې تاسو څه شئ حنیف جوړ شئ حنیف د ابراهیم علیه السلام صفت الله وایي ولکن کان حنیفا مسلما حنیف څه معنا ټول دینونه پرېږدئ د پلار نیکه دا شان د نیاګانو د هر چا طریقې پرېږدئ حنیفه حق دین شروع کړئ چې ټولو دینونه به صرف خالص د الله توحید او دې ته څه ویلی شي دین ابراهیمي اصل کې تاسو سوچ وکړئ دین ابراهیمي د حنیف هر پیغمبر کېدی شي او د ابراهیم علیه السلام یو خاص صفت ګرځېدلی دی ځکه هغه ډېر مشکل ټیم کې چې باچایي وخت مور پلار ټول خاندان د خلاف دا زید بن عمر ورته وایي دا حنیف څه ته وایي هغه ورته وایي ټول دینونه شرکونه پرېږدي صرف د یوازې یو الله بندګي شروع کړي دې ته حنیف ویلی شي او دا د ابراهیم علیه السلام دین دی ابراهیم علیه السلام په توحید باندې راغلی و لہذا تاسو هم څه شي په توحید باندې شي دغه شان د حنیف بل مطلب دا زړه الله ته متوجه کا سترګې الله ته متوجه کا غوږونه الله ته متوجه کا خپل ټول هر څه الله ته وسپاره نو مایلا عن ادیان کلها الى دین اسلام دې دا چل شروع نو دوی د دې ځای نه روان شو ویل چې راځئ اوس بهر چې راووتل بیا یې مشوره وکړه چې دلته هم تپوس وکړو زه چې بل ځای ته لاړ شو هلته به تپوس وکړو
بل خدین کراته ملاو شي او دې ته تحقیق ویل شي. زمون خلک څه وایي مړه بس مولویان یو کار ځان له جوړ کړی دی خورا اوس کو بس خپل دکانداري کو 5 وخت مونږ کو هیڅ نشته ډایرکټ جنت ته نه ګورې خورا اوس کا او 5 وخت مونږ باندې سره جنت نه ملاويږي تر څو پرې چې تا تحقیق نه کړي تحقیق وکې طلب وکې دا څنګه چې الله رب العالمین فرمایي ويهدي الیه من اناب زه هغه چاته هدایت کوم چې هغه ما ته رجوع کوي او کله کله وي انیبو الی الله انابت بزن کې پیدا کې طلب د حق وکې منډي به وي دین بس دې خو کار نه کوي چې بس خورا اوس کا او ډکې کو بس پټي ته وځه ولته پر کله پردیو براړولې کله خپلې براړولې بس بیا کار کو نه نه بدی کار نه کوي خبر هر دې ته لا وبالي ویل شي داسې خلک بس مونږ او داس کو ډورو جانې سو ډایرکټ جنت ته دا ته لا وبالي وای الله يقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون اب غفلت کې پراته دي وکله وی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ان بیا لس اصول بیان بهرحال دوی څوکړه دوی راوتل چې راځي بل ځای ته بلاړ شو چې کله لاړل چا ورته ویل چې دلته نسوارا دي عیسایان هلته لاړ شي چې د هغوی خواته ورغلل هغوی ته ویل چې ستاسو مشر څوک دی هغوی ورته ویل پلانکی پیر دی هغوی کې پیرتوب ډېر زیات هغه پیر له چې ورغلل ویل موږ د مکې نه راغلي یو د حق دین طلب کو او چاره درته ښودلې نو هغه هم ډېر د انصاف نه کار واخیست ویل انک لا تدخل فی دیننا حتی تأخذ بنصیبک من عذاب الله ولعنته ته هغه وخت پرې زموږ دین ته نشه راتللی چې کله ته داخل شي نو تا هغه وخت پورې چې تا ته د الله د عذاب او د الله د لعنت نه پوره حصه نه میلاو شوي معنا چې زموږ دین ته رالې الله په لعنت او په عذاب کې به څه کېږي هغې کې به خامخا څه کېږي ځکه دا دوالینو نو دوی دا کړه وهل نفر الا من عذاب الله ولعنته د الله د عذاب او د قهر نه موږ تښتو دا ځکه موږ د مور پلار دین پرېښوست نو بیا ورته ویل چې بل لاره ته وښایه نو هغه هم ورته ویل لا اعلم الا ان تكون حنیفا موږ زه تا ته نه ښایم مګر تاسو حنیف جوړ شئ معنا څه یهودیت هم مه اخلئ زمونږ دین نصرانیت هم مه اخلئ د مور پلار دین هم مه اخلئ حنیف صرف د الله عبادت شروع کړئ بس الله ته سجده الله ته رکوع الله ته عاجزي دا ترتیب شروع ځکه وخت ډېر تېر شوی انبیا نو طریقې د خلکو نه ورکې شوي علماو خو څه کړو دین ورک کړو تاسو سوچ دا که شیخ صاحب رحمه الله دی الله دی په قبر باندې رحمتون راولېږي دغه دوران کې د دین نوم چا نه شاخصلی نه چا دین پیژان چې لا دین څه شی دی بالکل یهودیت و هندوتوب او مسلمانی یو شی دا خو بس الله یو رحم وکړو چې څومره سجدې مونږ الله ته ولګو دا وکړو چې مونږ څوک چا باطل پیژانده چا مولا پیژانده کې چې مولا به بیان کوي تاسو ما د دې کلی قصه کړې وه چې دې کلی تاسو لا پیژنئ او سړی په خپلو ما ته راکړه زه بار راویستم رمضان تقریبا 15 رمضان ول مولوي صاحب 54 کاله عمر مې دی د الله په کلام مې دی قسمي ما ته پهله ځل دا پته ولګېده چې مسلې په قرآن کې 54 کاله کې ما ته پهله ځل پته ولګېده چې مسایل څه کې دا قرآن کې دي ما بل کې د مسلو غټ کتاب فضایل اعمال دی او باقي به د مولین چېرته بس دا مکتبې جوړې کړي دي او کتابونه کې پراته دي کې به څه وایي دا خو ما ته پته نه وګېږي چې مسایل په قرآن کې او تاسو موږ د قرآن نه وویل ګینه سړی ژوندی دی تاسو تپوس کولی شئ دواړه ژوندي دي کوم دواړو کسانو راته دا خبره کړې یو د یو دا خبره وکړه هغه یو بل ویل زما 27 سال عمر دی ویل بلکل همدغه شانته ده ویل ما ته هم دا پهله ځل پته ولګېده بهرحال نو دوی ورته ویل دوی کې دا کار و چې بل ته به لکه دوی د دې اوسنو مولانو نه خو بل ته به صحیح مسله کوله په خپله بې عمل نه کوو قرآن هم دوی باره کې وایي تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم بل ته ښې مسلې کې جنت ورته ګټي او په خپله د ځان هېر کړی دی دوی کې دا صفت نو لهذا دم ورته ویل چې تاسو حنیف جوړ شئ حق دین طلب کوئ زمونږ دا دین مه اخلئ بس صرف د الله وحدانیت الله ومنئ یوازې بس الله به تاسو ته په خپله کامیابي درکړي په دې کې دا دغه راولګي د زید بن عمر بن نفیل ده ویل چې بس زه خو څه کوم
بس بالکل د ابراهیم علیه السلام دین اختیاروم حنفیت اخلم چې زه حنیف جوړ شم. دا زید بن عمر بن نفیل دغه طرف ته او لاړې مکې ته او الله تعالی سجد کړو په کعبه کې چې الله زه بل لار نه پیژنم چې تا ته په در ورسېږم، بس بغیر دین چې زه به تا ته سجده وکم، بغیر دین چې ما ته دین ابراهیمي کې څه خبرې معلومې دي، بس عقب کوم تا ته به سجده دعا بستانه غواړم. او د قریش ته دعوت هم کاوه چې ای خلکو عجیبه خلک یې ګډ الله پیدا کړي، چیلې الله پیدا کړي او تاسو د بل په نوم باندې ذبح کوئ، بې انصافه کار نه کوئ، بس زه به دغه کوم. او قریش خبره سره منله نه، ولماړي یو سړی د خبره وکړه بس لاړه، بس ځکه ده به هم ځان له زور به نه راوړه. دا ورقه بن نوفل څه ویل؟ دوی ویل چې یار زه خو نصراني کېږم، دی نصرانیت قبول کړه ځکه دته هغه غوره دین ښکاره شي، نو دی نصراني عالم جوړ شي. ځکه د څو وجوهاتونه یو ده چې دا اخرنی دین دی، ځکه عیسی علیه السلام اخره کې راغلی و. بله خبره ده چې د نصرانیت کې اسماني کتاب دی چې اسمان الله را لېږلی دا حق کتاب دی. بس انجیل راواخیست هغه یاد که، هغه خو په سوریانۍ ژبه کې و، دا شان تورات یې راواخیست په عبرانۍ ژبه کې و، نو تورات یې م یاد که، انجیل یې م یاد که او عربي م ورته یاده وه. نو ده ته 3 زبانه یادو، سوریانی، عربي او عبراني. نو د عربي ترجمه یې په سوریانۍ او نورو کې کوله، د هغې ترجمه یې په دې عربي ژبه کې کوله. نو ډېر قابل سړی دا پخوانو علماو کې و. لیکن دغه وخت کې موحدین ډېر زیات کم خلک وو، یو پکې دی و دغه نور کوم چې مخکې مو ذکر کړه، ده به پټ پټ دعوت چلاوه او پټ به موجود او پټ به دغه کېده، ځکه هغه وخت کې سختې ډېرې وې، چاته څه ویلی نه شو. بهرحال د ده د عمر اخرنۍ زمانې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وحی راله، نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها راولګېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د لاسه ونیو چې راځه زما یو تره زوی دی او هغه له دې بوځم. نو دله یې راوست، چې کله د خوا نه راوست دی ورسره کېناسته، نو چې داسې ورته وکتل خبرې وکړې، نو هغه ورته واقعه بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه شان شخصیت راغلی او داسې هیئت کې. نو دی ورته څه وایي؟ هذا الناموس الذي انزل على موسی، او دغه شخص چې تا ته کوم راغلی، نو ملک ورته یادوي دا هغه کس دی چې موسی علیه السلام ته راغلی، بل مطلب دا ملک دی، جبریل دی. او په یو روایت کې راځي چې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا خبره وکړه دی ورقه بن نوفل، دا خبره وکړه چې فلیلبث فانه نبی هذه الامه، دا دې څوک دا دی لږ انتظار وکړي، کلک دې شي په دې خپل دین او خبر دې کلک شي، دا بر دې امت نبی جوړیږي. او مخامخ ورته دا خبره وکړه چې تا ته څوک راغلی و، دا جبریل دی کوم چې موسی علیه السلام باندې راغلی و. او بیا یې ورته 2 خبرې وکړې. یوه خبره دا ویا لیتنی فیها جزعا، اے محمد صلی الله علیه وسلم ارمان دی چې په هغه زمانه کې چې ستا نبوت به خورېږي خلکو ته، زه ځوان او طاقتور وې. یو ارمان یې دا وکړ. دویم حین یخرجک قومک لانصرنک نصرا مؤزرا، ارمان چې زه طاقتور یم او طاقت مې وې، خاص په هغه دوران کې چې دا قوم ستا راولګېږي او تا د مکې نه وباسي او ما ستا کلک مدد کړی وې، زه ستا شاته ولاړ وې. ارمان دی چې بوډا یم او کمزور یم، زه به دغه وخت کې مړ یم چې ستا نبوت خورېږي او ما ستا تایید کړی وې او ستا ملګرتیا مې کړی وې. نو دا لږ شان د تایید یې او دغې ورکړ. د دې د وجې نه تاسو سوچ وکړئ ورقه بن نوفل لوی عالم دی چې تورات یاد دی، انجیل یاد دی، او د نصاراو د خصوصا د یهودو په علماو کې ډېر زیات لوی تکبر و. ویل قلوبنا غلف، یاره ستا بیان ته زما ضرورت نشته، خو دا ډېره انتهایي عاجزي وکړه چې ارمان زه ستا ملګری زه شوی وې، ما ستا امداد کړی وې. کله چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېده، نبي علیه السلام ویل او مخرجیهم، یا دوی به ما د کلي نه شړي، خبر داسې ناشنا کړه، یا دا ما د کلي نه وباسي، دا څرنګه کېدی شي؟ ولې دوی خو ما ته صادق او امین وایي، د صادق او د امین نه ایله بل نوم ما ته نه وایي. نو ورقه بن نوفل ورته بیا وایي او بالکل نعم لم یأت رجل بمثل ما جئت به الا عودی،
دا تا چې کوم مسله راوړې دي چې چا هم راوړې ده هغه سره چا هارون هغه ته نه دي ورچولي هغه دښمني شوې ده ستا به خامخا دښمني کېږي دین یو مسله بله معلومه شوه چې حق څوک بیانوي نو د هغه دښمنان به د وړوکي نه واله تر د باچا پورې غټ او واړه هر قسم دښمنان به د هغه وي او دا وګوره دا هم د حقانیت یو لوی دلیل دی چې چا حق بیان کړی ما لم یاتی رجل بمثل ما جئت به الا عودیا تا چې څنګه مسله راوړې داسې مسله چې چا هم راوړې د هغه سره دښمني شوې ده څوک هم په امن نه دي پرېښودلی شي نو تا سره به خامخا څه کېږي دښمني به تا سره کېږي چې تا دښمني کېږي او ارمان زه موجود یو تا د کلي نه وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې ډېر زیات غم شي او تاسو وګورئ د اهل بدعو دښمنان کم دي الا و یو الله د دښمن دی بقیت د دښمنان دی نشته ولې نصرانیت تا هغوی ځان ورنه باسي شیعتوب تا هغوی ځان ورنه باسي یهودیت تا هغوی ځان ورنه باسي د دښمن به د څوک شي امریکا د دښمن نه دی دغه شان ته نور چې کوم څومره عملي دي هغه ټول دوی دښمنان نه دي دوی ملګري دي ولې حق نشته چې کله دوی حق بیان کړو بیا به څه شي بیا به هر څه ختم شي بیا به نه ملګرتیایي او نه به څه تایید چې کله دا خبرې ورته وکړي نو ورقه بن نوفل هغه ته الله رب العالمین د مخکې نه دا خبره په زړه کې واچوله نو ورقه بن نوفل چې کوم دی د لږې ورځې وروستو تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه راتللو نه وروستو د وفات شي ځکه د ډېر کمزوری و بوډا و نظر یې هم کمزوری شوی و اخره زمانه وه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عایشې رضی الله عنها تپوس وکړ د ورقه بن نوفل باره کې چې آیا هغه ستا تایید کړی ستا ملګرتیا یې کړې ده نو هغه جهنمي دی که دی جنتي دی نو دی ورته وایي نبي علیه السلام چې ما خوب کې ولیده ورأیت علیه ثیابا بیضا ما په هغه سپینې کپړې ولیدې ولو کان من اهل النار لم تكن عليه الثياب البيض کدا د اور ولا وې د باندې سپینې کپړې نه وي دا سپینې کپړې دلیل دی خبره چې د جنت ته تللی او خوب د رسول الله سي هغه واحده یا بل دویم روایت داسې دی ورأیت القصه ای ورقه فی الجنه ما قصه په جنت کې لیدلی دی صفا خبرې وکړه او دا هم ځینې مصنف ابن ابي شیبه کې روایت دی او د نبي علیه السلام وحی هغه څه وي خوب یې څه وي هغه وحی وي لهذا دغه نه ثابته شو چې ورقه بن نوفل هغه جنتي سړی و بل دې نه علاوه حافظ ابن حجر رحمه الله کتاب لیکلی الاصابه فی تمییز الصحابه په هغې کې د صحابه کرامو طبقات لیکلي دي نو اولني دور کې چې کوم صحابه کرام دي په هغې کې ورقه بن نوفل لیکلی او هغه کسان هم لیکلي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید کړی او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت چلی د هغې نه مخکې په هغوی باندې څه راغلی دي هغوی باندې مرګ راغلی نو یو خبره پکې هغه کې یو دی لیکلی دی اوس دې نه وروستو بله خبره د وحي بندېدل او د هغې زمانه او دې کې حکمت څه نو انشاءالله دا مستقل درس دی دا بیا وایو ځکه دې سره بیا د وحي اقسام دي